والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ورونو د بنی اسرائیلو داغوی حالات او داغوی واقعات الله تعالی شروع کړیو. امون پرون پای کی خبره کړیو چې اصل کې بدی کې بنیادی مقصد د نبی رسول الله والسلام امت ته الله تعالی ترغیب ورکړي چې ګوره تاسو د بنی اسرائیلو چې کوم خيونه دي او پاغي باندې هغه عذاب ملو شوی دي، نو هغه خيونه تاسو مکوئ، کله په تاسو باندې به عذاب راشي. نو وصل الله تعالی دی بنی اسرائیل ته یو بل حکم ذکر کوي چې وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. اے بنی اسرائیل تاسو ایمان راوړئ په هغه کتاب باندې چې ما نازل کړی دی او تصدیق کوونکی د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دی. نو دې مطلب دا دی چې د دې بنی اسرائیل ته الله تعالی دعوت ورکړي. دا په سورې بقره کې 41 نمبر آیات دی. دی بنی اسرائیل ته الله تعالی دعوت ورکړي چې ګوره په قرآن مجید باندې ایمان راوړئ، ځکه دا قرآن مجید د تورات او د انجیل تصدیق کوونکی دی. مطلب د خبرې دا دی چې په تورات کې هم د الله تعالی د توحید خبرې ذکر وي، په انجیل کې هم د الله تعالی د توحید خبرې ذکر دي چې د الله سره شرک مه کوئ، او په قرآن مجید کې هم د الله تعالی د توحید خبرې ذکر دي. نو دا قرآن مجید تصدیق کوونکی دی د تورات او د انجیل. یو مطلب یې دا دی. دویم دا دی چې په تورات کې هم دا خبرې وي چې تاسو مونځ کوئ، زکات ورکوئ، جهاد د الله په لاره کې کوئ، روژې نیسئ، طریقه کار یې جدا. خو په تورات او په انجیل کې هم دا خبرې ذکر وي، لکه موږ دې ته پنجبینا وایو، لکه ګواهي ورکول چې الله یو دی، مونځ کول، زکات ورکول، روژه نیول، حج کول، دې ته پنجبینا ویلې کېږي. دا خبرې الله تعالی په تورات او په انجیل کې هم ذکر کړې وي. نو ځکه ورته الله تعالی فرمایي چې مصدقا لما معکم، دا قرآن مجید تصدیق کوونکی د هغه کتاب چې ستاسو سره دی. دریم، په تورات او په انجیل کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفاتونه الله تعالی ذکر کړي، او په قرآن کې هم الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم صفاتونه ذکر کړي دي. نو الله تعالی وتوی دا قرآن داسې کتاب دی مصدقا لما معکم چې دا تصدیق کوونکی د هغه کتابونو معکم چې ستاسو سره دی. نو دا د دې او د هغې مضمونونه یو شان ته کېدي. نو تاسو که قرآن ومنو نو داسې ده لکه چې تورات هم ومنلی او انجیل هم ومنلی. مطلب دا دی ولا تکونوا اول کافر به، او تاسو مه کېږئ اول انکار کوونکي به په دې قرآن باندې یا په نبی علیه السلام باندې. نو علماء وایي چې ګوره د دې نه مخکې خو انکار د مکې مشرکانو کړی و. نو الله تعالی څنګه دوی ته وایي چې تاسو اول انکار کوونکي مه جوړېږئ؟ و د دې مطلب دا دی چې دوی اهل علم خلک وو، پوه خلک وو. نو الله تعالی ورته وایي چې هغه خلکو که انکار کړی خو انپړ خلک دي، خو تاسو خو اولني کافران مه جوړېږئ، ځکه تاسو علم والا خلک یې، تاسو پوهېدونکي خلک یې، تاسو الله تعالی کتاب نازل کړی دی، نو تاسو اولني کافران مه جوړېږئ. او یا د دې مطلب دا دی چې تاسو اوله کفر کوونکي مه جوړېږئ. نو مطلب دا چې تاسو د کفر سبب مه جوړېږئ، ځکه د دې یهودو به خلکو ډېر زیات قدر کوو، په دې کې علماو پوه خلک پکې وو. نو چې دوی به یو خبره ومنل نو خلکو به خبره منله. نو الله تعالی وایي که تاسو کفر وکړو نو خلک به تاسو ته ګوري او دوی به هم کفر کوي. نو تاسو د خلکو د کفر سبب جوړ شئ، نو داسې مه کېږئ. دیو جن نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. چا چې په اسلام کې یو ښه طریقه جوړه کړه او چې څوک هم په ښه طریقه باندې روان دي نو هغه ته په هغې کې اجر میلاویږي. لکه مطلب په اسانه به داسې ووایو، دا شیخ زکریا رحمه الله دی او شیخ الیاس رحمه الله د تبلیغ چې کوم مشران دي، هغوی چې دا کم ترتیب شروع کړی نو د قیامت پورې په دې ترتیب باندې خلک روان دي او د خلکو اصلاح کیږي او خلکو چې دنو عقیده برابرېږي، نو هغوی په خبرونو کې پراته دي، خو هغوی ته به ثواب میلاویږي.
نو دغه شان د کې چې چا نبی علیہ السلام په بل حدیث کې دا فرمایي چې چا یو بده طریقه جوړه کړه نو چې څومره په هغه بده طریقه باندې خلک روان دي نو دې انسان ته به کې باقاعده ګناه ملوي. لکه د هغې آسان مثال به تاسو دا ووایم. یو انسان دی هغه داسې یو ویډیو جوړه کړه چې هغه مثلا په هغې کې ګانې بجانې دي، په هغې کې فحاشي ده او دې انسان هغه شیر کړه. دا چې څومره خلک ګوري نو که دا انسان په قبر کې هم پروت دی نو اکاونټ یې جاري دی نو ده ته به د هغې عذاب به ورته میلاویږي. نو دلته کې الله تعالی چې د بني اسرائیلو ته وایي چې ګوره تاسو اوله کفر کوونکي مه جوړېږئ. نو مطلب د خبرې دا دی چې تاسو که کفر وکړو نو ستاسو پسې به خلک هم کافران شي نو تاسو ته به عذاب میلوي. د خبرې مطلب دا دی الله تعالی وایي کفر کوونکي مه جوړېږئ. لکه علما وایي چې ګوره په دنیا کې اوله ناحق قتل چې کړی دی نو د آدم علیه السلام زوی قابل کړی دی. نو اوس چې څوک په ناحقه باندې قتل کوي نو دې انسان ته هم ګناه میلاویږي، خو دغه عمره ګناه چې ده نو د آدم علیه السلام زوی قابل ته هم میلاویږي ځکه د قتل ابتدا هغه کړې ده. او په نیک اعمالو کې هم دغه شانته کې دي. لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا اذان وکړو او په دې اذان باندې څومره خلک جمع راغله نو دې څومره خلکو چې جمع وکړه نو د هغوی په ثواب کې کمی نه راځي، خو د دې ټولو خلکو د دې جمع امر ثواب الله تعالی د مؤذن نه ورکوي. او بیا په دې دنیا کې چې دا څومره مؤذنین دي نو د هغوی په ثواب کې کمی نه راځي، خو دغومره اجر الله تعالی حضرت بلال رضی الله عنه له ورکوي. ولې چې دا هغه ابتدا د اذان کړې وه نو الله تعالی ورته وایي ګوره تاسو مه کېږئ اوله انکار کوونکي، یعنې مطلب تاسو سبب د کفر مه جوړېږئ. دیو جنا حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي کن مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. ته به داسې زندګي تېرې چې د خیر دپاره به چابي جوړېږي او د بدۍ دپاره به تاله جوړېږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا تکن مغلاقا للخیر. ته داسې مه جوړېږه چې د نیکۍ یو کار ته منې کړي، بلکې ته داسې جوړ شه چې د بدۍ کار منې کړي او د نیکۍ د کار دپاره ته کنجي جوړه شي او ستا پسې خلک دردن نه شي او هغوی چې څومره اعمال کوي تا ته به اجر میلوي. نو الله تعالی دلته دې بني اسرائیلو ته وایي چې ګوره تاسو اوله انکار کوونکي مه جوړېږئ ځکه که تاسو کفر وکړو نو ستاسو پسې به نور خلک هم کفر کوي نو تاسو ته بیا ګناه میلاویږي. نو تاسو داسې کار مه کوئ ځکه ورته الله تعالی فرمایي. یا د دې مطلب دا دی ولا تکونوا اول کافر به، اوله انکار کوونکي مه جوړېږئ. الله تعالی ورته ډایرکټ کفر مه کوئ، لږ خبرې ته سوچ وکئ. خیر د تاسو په دې قرآن کې لږ سوچ وکئ که دا چېرته کې په دې کې داسې غلطې خبرې وي، په دې کې غلطه عقیده وي، بیا مه منئ. الله تعالی ورته ډایرکټ کفر مه کوئ. ولا تکونوا اول کافر به، ډایرکټ انکار مه کوئ، لږ سوچ پکې وکئ. د دې آیات مطلب دا دی. او بیا الله تعالی دوی ته وایي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا وایایا فاتقون. او زما د آیاتونو په بدل کې لږې پیسې مه اخلئ او خاص زما نه ویریږئ. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې اصل کې د یهودو چې کوم علماو نو هغوی به د خلکو نه تحفې تحایف پې اخیستل او په آیاتونو کې په احکاماتو کې به ورته تبدیلي کوله. لکه مطلب یو مالدار انسان و د هغه زوی یا د هغه رشته داره به چېرته کې یو ګناه وکړه نو ده ته به یې ووایي یاره ته تورات وګوره چې په دې کې څه احکامات دي او دنیا پیسې به ورله ورکړې. نو هغه به وایي بس وایي په دې کې دا دي چې هسې یو څو څکړې ووهئ او نور به کې سم نشتی ګرځي دي. که غریب انسان به داسې کار وکړو نو بس دا به په تورات کې لیکلی چې دا به راجم کوئ، بس دی په کاڼو باندې ولې. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دوی به د خلکو نه پیسې اخیستې او احکامات پې بدلول. نو الله تعالی ورته ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، ما اخلئ زما د آیاتونو په بدل کې لږې پیسې. نو امام قرطبي رحمه الله وایي د دې مطلب دا دی چې که دا ټوله دنیا یو طرف ته کې او د قرآن مجید یو حکم بل طرف ته کې نو دا ټوله دنیا چې ده نو دا کمه ده. نو دې مطلب دا نه چې ډېرې اخلئ خیر دی، داسې نه. که دا ټوله دنیا دله څوک درکوي او یو حکم دی د شریعت بدل کو نو دا په دې کې راځي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا. الله تعالی وایي زما د آیاتونو په بدل کې لږې پیسې تاسو مه اخلئ. د دې وجې نه د امام اعرابي چې کوم دی د ده نه وایي چا تپوس وکړو چې من ارذل الناس، په دې خلکو کې د ټولو نه ذلیله خلک څوک دي؟ وایي ده ورته وایي چې یأکلون الدنیا بالدین،
هغه خلک چې هغه دنیا حاصلې د دین په ذریعہ باندې، مطلب دا دینی جامه یا د دینی ټاپا یا د خپل دینی نوم دا د دنیا لپاره استعمالوي، نو دا انسان چې دا په ټولو کې ذلیل انسان دی. و بیا چا تاسو کو چې د دې ذلیل خلکو نه نور ذلیل څوک لاندې شته، وهغه ته چې هغه انسان دی چې د بل انسان لپاره خپل آخرت بربادوي، د بل انسان د دنیا لپاره خپل آخرت بربادوي، نو دا د ذلیل خلکو نه ذلیل دي، دا هغوی هم لاندې دي. نو په دې کې زمونږ لپاره ترغیب دا دی چې ګوره د خپل بچو لپاره، د خپل مسو لپاره، دغه شان د خپل خاندان او د خپل ورونو لپاره به پردی مال به نه نیسي، پردی حق به نه نیسي، په پردی شیز باندې به ډاکنه چې غلا به نه کې، غصب به نه کې. ولې دا هغه انسان د ټول نه زیات ذلیل دی چې د بل لپاره، د بل د دنیا لپاره خپل آخرت بربادوي. نو دلته کې الله تعالی ذکر فرمایي ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، او ما اخلئ زما د آیتونو په بدل کې لږې پیسې. د دې وجې نه عمر رضی الله عنه یو حدیث نقل کړی دی، د عمر رضی الله عنه یو قول دی، هغه دا وایي چې ګوره هغه انسان چې هغه د دین په ذریعه باندې دنیا ګټي، یعنی مطلب د دینی ټاپه استعمالوي او مقصد یې دنیاي، نو عمر رضی الله عنه فرمایي چې که دې خلکو توبه ونه باسله، نو دا هغه خلک چې بدکاره خلک دي، هغه خلک چې هغه بد عملونه کوي او فحاشي کوي، هغه خلک به د دې علماو او د دې نیکانو خلکو نه مخکې هغوی جنت ته ځي او دوی به لاړ نه شي، چې کوم خلک دینی ټاپه د دنیا لپاره استعمالوي. دا د عمر رضی الله عنه قول دی. دیو جن یو حدیث کې یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه تپوس وکړو، وی زما صحابو تاسو ته پته ده چې د انسان د ټولو نه بهترین ملګری څوک دی؟ نو صحابو ته الله ورسوله عالم، الله او رسول ته علم دی، نو چې دا به څوک وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هغه ملګری بهترین دی چې ته کله یو نیکي کې نو هغه تعالی شاباسي درکوي چې شاباس دغه شان تیزی کوه، نیکی کوه، تعالی ترغیب درکوي، تا په ملا باندې ټپوي، دا ښه ملګری دی. او چې کله ته یو بدي کې نو هغه ته وایي بچیا یا ملګریا دا کار مه کوه، دا ګناه ده، په دې کې جرم دی، نو دا بهترین ملګری دی. وی بیا نبی علیہ السلام د صحابو نه تپوس وکړو چې زما صحابو لکه په دې خلکو کې افضل انسان څوک دی؟ لکه دا خو د ملګري تپوس وکړو، خو په دې عامو خلکو کې داسې افضل او د الله په نسبت باندې قیمتي انسان څوک دی؟ وی صحابو ته چې د الله رسول تاسو ته پته وي. وی نبی علیہ السلام فرمایل چې هغه انسان چې کله ته هغه ته وګورې او تا ته الله را یاد شي، نو دا انسان په دې مخلوق کې الله ته ډېر نږدې دی. نو هر هغه انسان چې تا هغه ته وګورې او د هغه د دې حلیې نه، د هغه د دې چهرې نه تا ته الله تعالی را یادېږي، نو دغه انسان د الله تعالی محبوب انسان دی. و بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په دې خلکو کې د ټول نه بدترین انسان څوک دی؟ وی صحابه ورته بیا وایي چې د الله او رسول ته پته ده، نو اوس موږ ته څه پته چې څوک وي؟ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې هغه عالم چې هغه دنیادار شي، هغه عالم چې د هغه مقصود صرف دنیاي، نو دا انسان، دا عالم په ټوله دنیا کې د الله په نسبت باندې د ټول نه ناخوښه انسان دی. ځکه ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، الله تعالی وایي زما د آیاتونو په بدل کې لږې پیسې مه اخلئ او زما نه ویرېږئ. او بیا الله تعالی دې بني اسرائیل ته وایي ولا تلبسوا الحق بالباطل، مګر کوټ کوئ حق لره د باطل سره. نو حق څه شی دی؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت دی. حق څه شی دی؟ اسلام دی. باطل څه شی دی؟ هغه د اسلام نه خلاف بل دین دی. باطل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څوک صفت نه کوي هغه باطل دی. حق څه شی دی؟ حلال دی. باطل څه شی دی؟ حرام دی. نو دوی به څه کول؟ دوی به دا حق او دا باطل به یو ځای کوو. کله به چې طبیعت منو نو حق به بیان کو، چې کله به طبیعت نو بیا به باطل بیانو. الله تعالی ته وتکتم الحق، تاسو حق پټوي او انتم تعلمون، خپويږئ. خره ته پته ده چې ګوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق دی، د صفاتونو په تورات کې راغلي دي، او تاسو یې هم پټوئ. نو الله تعالی دې بني اسرائیل ته وویل، خو په دې کې مونږ ته ترغیب دا دی چې ګوره په اسلام کې پوره داخليږي. داسې به نه کې چې بعضې ټایم کې یو خبره تا ته حق ښکاري ته یې بیانې او ته به یې منې، او چې کومه خبره ستا د طبیعت خلاف نو ته به نه بیانې او نه به بیا منې. الله تعالی فرمایي داسې مه کوئ ولا تلبسوا الحق بالباطل، مګر ورکوئ حق لره د باطل سره. نو ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا کې
په دې کې د مفتی شفیع رحمه الله د یو عالم تابعی چې ابو حازم رحمه الله د هغه واقعه ذکر کړی ده. لکه داسې خلک شته چې د الله د آیاتونو په بدل کې پیسې نه اخلي او کله بادشاه په دربار کې هم د نګورې بیا حق خبره کړې ده. ابو حازم رحمه الله د یو تابعی دی، سلیمان ابن عبد الملک رحمه الله د یو لوی بادشاه تیر شوی، دوی پلار نکاح د تورې په زور باندې د خلکو نه د بادشاهي اغستې ده. و یو ځل دی راغی، نو چې کله دی راغی مدینې منورې ته، نو یې تپوس د چا نه وکړو چې دلته کې دې څوک شته چې یاره صحابه لیدلي، څوک تابعي شته؟ و چا ورته چې دلته کې یو تابعي دی ابو حازم رحمه الله د هغه نوم دی او هغه چې دی نو ډېر مشهور انسان دی. نو یې د خپل دربار ته راوغوښتو. نو یې دې بادشاه ورته وویل چې مړه زموږ سره څه دی او پای دې وکړه، لکه اور دومره لوی خلک راغلي دي، ټول خلک په قطارونو کې ولاړو او تاړو زموږ ستړي مشي رانغلې. وایي ده ورته ډېر ساده خبره وکړه چې ګوره بادشاه نه دې زه پېژنم د مخکې نه او نه تا زه پېژندم، نو څه تعلق هم نه و، نو د دې وجې نه زه نه یم راغلی، نو که ته دا خبره کوې نو لږه غلطه کوې، لکه زما او ستا څه تعلق نه و. وایي هغه ورته چې دا خبره صحیح ده، واقعي زموږ او ستا تعلق نه و، نو ولې به راتلې؟ وایي بیا د سلیمان ابن عبد الملک چې دلته د څو تپوسونه وکړه. وایي دې ابو حازم ته وایي چې لکه دې تاسو ګورئ چې د الله د احکامات په بدل کې پیسې نه اخلي، ټیک خبره کوي په دربار کې. وایي ده ته وایي چې یار دا څه خبره ده چې موږ د مرګ نه یېرېږو، دا څه وجه ده؟ وایي ده ورته وایي چې داسې خبره ده چې تاسو اصل کې په دنیا کې داسې زندګي تېره کړې ده چې آخرت هم برباد کړی دی. ور د بادشاه په دربار کې لګیا دی، تاسو په دنیا کې داسې زندګي تېره کړې ده چې آخرت هم برباد کړی دی. نو خامخا چې انسان یو داسې کور ته ځي چې برباد کوري، نو خامخا به یېرېږي. او د کامل مؤمن مثال داسې دی لکه مسافر چې مسافرۍ له لاړ شي واپس خپل کور ته راځي، نو خوشحاله وي. وایي دا ته د مرګ نه ځکه یېرېږي چې ته آخرت ته تیاري نه ده کړې، نو خامخا به د مرګ نه یېرېږي. وایي هغه ورته بل تپوس بیا دا وکړو چې ته ماته دا خبره وکړه چې د الله تعالی مخې ته به څنګه حاضرېږو؟ نو یې ده ورته وویل چې همدغه خبره ده چې ګوره که کوم انسان په دنیا کې نیک اعمال کړی دی، نو د دې مثال دی لکه مسافر چې کور ته راځي، نو ښه په قلاره باندې به د الله په دربار کې پیش کېږي. او کوم انسان چې په دنیا کې بد اعمال کړي دي، نو د دې مثال دی لکه یو غلام چې چا نیولی دی او مالک کور ته راولي، نو دی نه غواړي او خلکو را په زوره باندې راولي، نو دغه شان د الله په دربار کې به داسې پیش کېږي که په دنیا کې د صحیح عمل نه یې کړی، نو داسې مثال به دی لکه د دې غلام په شان تګي. وایي دې بیا تپوس وکړو چې یاره که مونږ ته دا پته لګېدی چې زمونږ به الله تعالی په آخرت کې به الله زمونږ سره څه کوي، دا بادشاه ورته وایي. نو د سلیمان ابن عبد الملک ورته وایي دا خو اسانه خبره ده، وی خپل عمل په قرآن مجید باندې پیش کا، نو که ستا عمل د قرآن مطابق وي نو بیا خیر د خفه کېږه ما ټیک ټاک کار دی ورځه پې، او که عمل دی د قرآن خلاف وي نو ګوره بیا به د الله تعالی ډبۍ پرېږدي نه. نو یې ده ورته وایي چې ستا سره څه دلیل دی؟ وایي ان الابرار لفي نعیم وان الفجار لفي جحیم. دا خو اسانه خبره ده، نیکان خلک هغه په نعمتونو کې دي او بدعمله خلک په جهنم کې دي. نو په دنیا کې ځان وتله په قرآن باندې، که د قرآن مطابق دی عملي او عقیدې کې کامیابي کنې بربادي. و بیا ورته دې سلیمان یو خبره وکړه د بادشاه چې ته ماته دا خبره وکړه چې د الله په نسبت باندې ډېر عزت والا څوک دی؟ وایي ده ورته وایي چې هغه انسان چې په هغه کې حیا موجود دی او د الله عقل ورکړی او د الله نه حیا کوي، دا انسان د الله په نسبت باندې ډېر عزت والا دی. وایي بیا ورته وویل بادشاه ورته وویل چې په عملونو کې د ټول نه بهترین عمل کم یو دی؟ نو وایي دی ابو حازم ورته وویل چې فرض اعمال پوره کول، واجبات کول او د حرام نه ځان ساتل، دا د الله په نسبت باندې د ټول نه بهترین عمل دی. وایي بیا ورته ده وویل چې یاره په دعاګانو کې د ټولو نه بهترینه دعا کومه ده چې کله به قبلیږي؟ وایي هغه ورته چې هغه دعا چې تا د چا سره احسان وکړو او د چا سره چې د احسان کړی دی او دی د شپې راپاسي او تا ته دعاګانې کوي، نو دغه دعا د الله په دربار کې ډېر زر قبلیږي. وایي بیا ترې بادشاه تپوس وکړو چې په صدقو کې بهترینه صدقه کومه ده او په چا باندې وکړمه؟ وایي ده ورته ووایي چې هغه خلک چې هغوی باوجود د دې چې غریبانان دي خو خپله غریبي پټوي، چا ته لاس نه نیسي او ژوند داسې تېروي چې ښه کپړې اغوندي، د چا تمه نه ساتي د چا نه، نو په داسې خلکو باندې صدقه کول دا افضله صدقه ده. وایي بیا ورته دا د بادشاه ورته ووایي چې
چې په خبرو کې د ټول بهترینه خبره کومه یو ده، نو وای دا ورته وی چې د هغه انسان خبره بهترینه ده چې هغه د یو بادشاه په دربار کې ولاړی او داغه نه ونه یریږي او حق خبره وکړي، نو دا بهترینه خبره ده. خپل ځان یې وته یادو چې زما دا خبره بهترینه ځکه چې ستا په دربار کې ولاړ یم او ټیک ټاک خبرې درته کوم. نو هغه انسان چې هغه حق خبره کوي او یریږي د چا نه، د دې انسان دا خبره چې دا مزیداره ده. وی بیا ورته دې بادشاه وایي چې په مسلمانانو کې د ټول نه زیات هوښیار انسان څوک دی؟ نو دا ورته وایي چې هغه انسان چې د الله تعالی د قانون لاندې زندگی تیری او نور خلقو تم داغه دعوت ورکړي، نو دا انسان په ټول کې بهترین دی. وی بیا ورته د بادشاه وایي چې په انسانانو کې ټول لقمقل انسان څوک دی؟ وی هغه انسان چې هغه ظالم انسان سره ملګرتیا کوي، دا ټول نه بیوقوفه دی، ځکه چې دا ظالم خو په خپل باندې برباد دی، خو چې تا د ظالم سره مدد وکړو نو دا الله قانون دی چې دا ظالم به پتا باندې یو ځل راګرځي، ستا خلاف به راګرځي، دا ټوپک د شپېلې به تا ته راګرځي، نو دا ټول نه بیوقوفه انسان دی. وی بیا ورته دی سلیمان دا بادشاه چې کومونو دی ابو حازم ته وی چې زمون په باره کې د څه خیال دی؟ وی دا ورته چې مړه په خلاره کېنه بس نور مه تنګوه. وی نه نو وی ته ما ته ووایه چې زمون په باره کې څه وی؟ وی ستا په باره کې دا وایم چې ستا پلار او نیکه د خلقو نه د تورې په زور باندې بادشاهي اغستې ده او تاسو پلار او نیکه ظلم کړی دی، نو خلقو ته خپل حقوق ادا کا چې د پلار او نیکه دې غاړه خلاصه شي. دا د بادشاه په دربار کې ولاړ دی. ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، د الله په آیاتونو په بدل کې پیسې نه اخلي، ټیک ټاک خبرې کوي. وی بیا ورته د بادشاه نورې خبرې دا وکړي چې داسې وکړه چې زموږ سره ولې نه اوسېږي، لکه زه به د دنیا پیسې در کومه او زموږ سره اوسېږه، هغه ودې زما ستا جوړ نه راځي، زه چې کومې خبرې کوم هغه ته نه شي منلی، زما ستا جوړ نه راځي. وی بیا ورته د سلیمان د بادشاه ورته چې زما لپاره لږه دعا وکړه. نو ده ورته ووایي چې کته د الله تعالی بهترین بندی، نو الله دې سره په دنیا او په آخرت کې ښه معامله وکړي، او کته د الله تعالی دشمنی، نو الله تعالی دې هلاک او برباد کړي. اوس موږ که چېرته ونوموتې چې خدای پاکه دا بادشاه چې دی نو اته واړه جنتونه وله ورکړي او اولاد باندې مرحم وکړي او دا وکړي، نو هغه ورته وایي که نیک انسان یې الله دې نور هم سیوا کړه، او که چېرته کې ته بد عمل وي الله تعالی دې برباد کړه. نو بیا دې چې کله د مجلس نه تلو، نو دې ابو حازم رحمه الله چې دی وایي د دنیا درهم او دینار یې دی وله ورکړه او دا ورته چې دا زما طرفه تحفه ده. وایي دا ورته واپس په خط کې ولیکل چې که چېرته کې د ټولو علماو دغه شان ته کې تنخواه نو زه به یې واخلم، او که د ټولو نه یې نو مال یې ولې راکېست او د واپس ورکړه. نو دا د خبرې مقصد دا د واقع مې دې لپاره بیان کړه چې ګوره داسې خلک شته چې ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، د الله تعالی د آیاتونو په بدل کې پیسې لږې نه اخلي. نو الله تعالی دوی ته هم وایي. خو دې ځای کې یو مسله دا ده چې عام طور باندې چې په تعلیم د قرآن باندې یا په دینی امامت باندې یا په اذان باندې دا انسان چې پیسې اخلي او علما پیسې اخلي، نو آیا دا جایز دی که ناجایز دی؟ آیا دا په دې کې راځي او که نه راځي؟ نو امام مالک رحمه الله او امام احمد بن حنبل خو وایي چې نه دا په دې کې نه راځي. د دې مطلب خدا دی چې ته آیاتونه بدلې او په احکاماتو کې تبدیلی کې او د خلکو نه پیسې اخلي، نو هغه ناجایز دي. خو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په امامت باندې پیسې اخیستل هم ناجایز دي، په اذان باندې پیسې اخیستل هم ناجایز دي. خو متأخرین چې کوم احناف دي، چې کوم وروسته علما دي، نو هغوی دا بیا سوچ وکړو چې که چېرته کې په هغه صورت کې ناجایز دي چې که چېرته کې د بیت المال نه د علماو ته پیسې ملاوېدې، نو بیا به په تعلیم د قرآن باندې په امامتۍ باندې به پیسې نه اخلي، او که د بیت المال نه دوی ته پیسې نه ملاوېدې، نو بیا که دوی په دې باندې پیسې اخلي نو جایز دي. د هغې وجه دا ده چې که چېرته کې علما په دې باندې پیسې وانه اخلي، نو بیا به خامخا کاروبارونه کوي، نو مسلې چې دن هغه به شړې شي. که خامخا دوی په دې باندې پیسې وانه اخلي نو او خلکو ته سبق ونه ښیي، نو بیا به دا مدرسې به شړې شي، د جوماتونه به شړ شي، نو دغې وجې نه په دې باندې پیسې اخیستل بیا جایز دي. نو دې ته اجرت نه ویلی کېږي بلکې دې ته هدیه ویلی کېږي. یا مطلب دا دی چې انسان د چا کره لاړ شي او ختم وکړي او د برکت دپاره د خیر دپاره ختم وکړي، نو که چېرته کې ده ورسره خبره کړې وه چې دومره پیسې به راکړې، نو بیا ناجایز دي. او که ده ورسره خبره نه ده کړې، هغه ول د خپل طرفه هدیه ورکړه، تحفې وله ورکړه، نو بیا جایز دي. نو متأخرین چې کوم علما دي، نو هغوی دا بیا وایي چې په امامت باندې پیسې اخیستل هم جایز دي،
البته په اذان باندې پیسې اخیستل وسم وای ناجایز دي. وای دا غي وجه دا ده چې اذان چې دنو کوي یو انسان ور بل به وای او د اذان لپاره د لازم نه ده چې پلان کې به وای او پلان کې باندې وای کار چوي صحیح ده. او د امامتۍ د پر خپل شرایط دي چې څوک به امامتي کوي او څوک به نه کوي. لکه دا درس ته نو دا خو انسان نشي کولای او باغ انسان کوي چې به باندې کوي. نو دا درس او تدریس دا یو د شی ده کدا پاتې شي نو خلق شرکی او اذان کا څوک ونه وای نو بل به وای کو بل به وای کنه بل به وای څه خبرم نه ده. نو په اذان باندې پیسې غستل ناجایز دي او البته په امامتۍ باندې په درس د قران باندې پیسې غستل بیا جایز دي. نو دې کې دا مثلا علماء لیکلي ده. نو دا خو بني اسرائیل د خطاب دی خو موږ ته بګیم ترغیب ده چې دا خبرې وکوي او دا بنه کوي. وآمنو او ایمان وړي بما انزلتو په کتاب چې ما نازل کړی دی مصدقا لما تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب معکم چې ستاسو سره دی ولا تکونو او تاسو مکیږئ اول کافر به اول انکار کوونکی په دې باندې ولا تشترو او ماخلی بآیاتی زما د آیاتونو په بدل کې ثمنن قلیلا لږې پیسې و ایایا فتقون او خاص زمانہ ویریږئ ولا تلبسوا الحق او مګډ وډ کوئ حق لرا بالباطل باطل سرا وتكتموا الحق او تاسو پټوئ حق لرا وانتم تعلمون او تاسو خپوئږئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين.